أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. سورة الأعراف 32 نمبر آیت. په دې آیات کې د جاهلانو پر رسمونو باندې تفصیلی رد دی. جاهلیت په زمانه کې مخکې موږ ویلو چې هغوی به حج په موقع کې او دغه شان د خانه کعبې په عباداتو کې کپړې بالکل نه اغوستې او دا به یې دینداري ګڼله. دویم به یې ډېر خوراکونه داسې په ځان باندې به حرام کړي وو، لکه شوده به یې نه استعمالول، وړي به نه استعمالول، مړه خېټه باندې به خوراک پکې نه کاوه او دا به یې عبادات ګڼل او دغه څیزونه به یې په ځان باندې حرام ګڼل. مخکې موږ دا خبره کړې وه چې د ایمان نه وروسته اهمترین څیز د انسان فرده ده، کپړې دي. نو په دې ځګر کې د شیطان له مکمله لار ورکړه او شیطان په اسلامي شکل کې د دوی په عقیده باندې زبردست حمله وکړه، د دوی عزت یې تار تار کړ. دې ځګر کې الله تعالی د هغې تفصیلي جواب ذکر کوي. نبی علیہ السلام ته قول ورته ووایه من حرم چا حرام کړی دی زینت الله التي خایس د کپړو هغه خایس د کپړو د الله تعالی هغه اخرج لعباده چې هغه مقرر کړل د خپل بندګانو دپاره. د ښایسته کپړې اغوستل، پاکې بهترین جامې اغوستل چې الله تعالی د خپل بندګانو دپاره مقرر کړي، د چا حرام کړی دی؟ نو هېڅ چا نه دی حرام کړی، الله خو نه دی، بل څوک حرامول کولی نه شي. نو معلومه دا شوه چې دا ناجایز دعوه تاسو رضا نه جوړه کړې ده. والطیبات من الرزق او پاک څیزونه د رزق نه. موږ ویلو دویمه خوراکونه به ځان حرام کړي په دروغه باندې. نو دغه پاک خوراکونه او لباس الله تعالی نبی علیہ السلام ته ورته وایي دا چا حرام کړي دي؟ یعنی الله خو نه دي حرام کړي. نو کوم ځای کې نه حرمت ثابت شو؟ د زینت خبره مخکې موږ کړې وه چې زینت ښایسته کپړو ته ویلی کېږي. هغه کپړې چې کوم بهترین کپړې، یو صرف عورت پټول، یو ښایسته کپړې، دې کې فرق دی. لکه مثال په طور سړی داسې کار وکړي، نارینه د نامنه واله زنګونونو پورې دا زګینه پټ کړي، داسې یو څیز واغوندي، نو دې عورت پټ کړی دی، خو دا زینت نه دی او باقي سړی مونځ مانځه باندې ولاړ دی. ځکه په دې صورت کې انسان ښایسته نه ښکاري، ښه نه ښکاري. دغه شان د انسان شاخ ښکاري، خېټې ښکاري، نستوړي لنډي د ولي پورې دي. نو په دې صورتونو کې انسان ښایسته نه ښکاري. یا انسان غټ کمیس اغوستی دی، کورته کمیس د زنګانانو نه ښکته اوږد کمیس دی، په پارتو کې نشته، دا عورت پټ دی، مونځ یې کېږي، خو دا زینت نه، سړی بدې ښکاري، ښه نه ښکاري. نو زینت نه مراد داسې کپړې مراد دي چې انسان پکې ښایسته ښکارېږي. د شپې جامو کې مونځ کول، د کار په جامو کې مونځ کول دا مکروه دي، ټیک کار نه دی، ځکه انسان پکې ښه نه معلومېږي، بد پکې معلومېږي. نو دغه ښایسته لباس د مؤمنانو دپاره، د انسانانو دپاره الله تعالی جوړ کړی دی، نازل کړی دی، انتخاب کړی دی او د دې د حرمت یې هېڅ نه دی ویلي چې دا حرام دی، دا مه استعمالوئ. پاک خوراکونه حلال دي، ځان نه حرامول دا ناجایز دي. قل ورته ووایه هي للذین آمنو، دا د هغه چا دپاره دي، دا لباس او خوراکونه د هغه چا دپاره دي آمنو چې هغوی ایمان راوړلی په حیاتي دنیا، په ژوند دنیا کې، خالصتا یوم القیامه، خالص په ورځ د قیامت باندې د مؤمنانو دپاره دي. دې جمله کې قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصتا یوم القیامه کې د مفسرینو کم چې صحابه کرام دي او تابعین دي، د دې په مفهوم کې د هغوی درې اقوال دي، درې واړه اقوالو پکې گنجایش شته. یو قول پکې دا دی کم چې عام علماو نقل کړی دی، وایي د دې معنی دا ده چې قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا، ښایسته لباس او خوراکونه اصل کې الله تعالی د مؤمنانو دپاره پیدا کړي دي. په دې دنیا کې الله تعالی دا څیزونه د مؤمنانو د خاطره پیدا کړي. کافران چې خوري، کافران چې استعمالوي، نو دا د مؤمنانو په برکت باندې استعمالوي. که مؤمنانو دنیا نه ختم شو، نو په کافرانو باندې الله تعالی دا خوراکونه بیا نه کوي. رندوی چې کومې مزدې کوي د مؤمنانو د وجې نه کوي. او بیا په قیامت کې به دا خوراکونه او دا ښایسته کپړې صرف مؤمنانو ته میلاویږي، دا جهنمیانو ته نه میلاویږي. جهنمیانو به سترې کپړې اغوستلې د جهنم د اور لمبو کې پټ سترې کپړې به او ډېر د ذلت علامه وي. کوم چې د زمانه کې فلحال هندوان او داسې د هندوانو سره پیوست نور خلک یې هم اغوندي، سرې کپړې اغوستل په شریعت کې حرام دي، ناجایز دي.
دا اتفاقی مسله ده، دا جهنميانو لباس دی. نو مرې دنیا کې ښې کپړې اغوستل خوراکونه دا اصل کې دا الله تعالی د مؤمنانو دپاره پیدا کړي دي او کافران د مؤمنانو په برکت باندې استعمالوي. که مؤمنان دنیا نه لاړل کافران به نشي استعمالولی، ځکه دنیا چې کومه ده دا دارالامتحان دارالجزا نه ده، نو الله تعالی کافرانو ته مثل د مؤمنانو په وجه باندې ورکوي. دویم قول چې کوم دی د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وایي د دې مطلب دا دی چې دا کپړې او دا نعمتونه چې کوم الله تعالی پیدا کړلي دا نعمتونه هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دا په اصل کې د مؤمنانو دپاره دی بلې ژوند دنیا کې. وایي د دې معنی دا ده چې دغه نعمتونه چې کله سړی استعمال کوي دغه استعمال نه بعد په ده باندې وبال نه راځي، یعنی په ده باندې بوج کېږي نه، په ګناهونو هغه لوړې سیوا کېږي نه. نو دا صرف د مؤمنانو صفت دی. مؤمنان که کپړې استعمالوي که خوراکونه استعمالوي نو د دې په وجه باندې ګناهونه نه سیوا کېږي، ولې نه سیوا کېږي؟ ځکه د هغې په مقابل کې دی شکر وباسي، د الله تعالی عبادت کوي، د الله تعالی احسان مني. نو په دغه وجه باندې دغه نعمتونه د مؤمنانو لپاره باعث د وبال نشو. او بیا دغه خوراکونه په قیامت کې صرف مؤمنانو ته میلاوي، کافرانو ته نه میلاویږي. دا معنا دا مفهوم ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل کړی دی. او پاتې شو د کافرانو احوال دلته ذکر نشو. نو معلومه دا شوه چې د کافرانو دپاره مستقل وبال دی. د نعمتونو استعمالول د کافرانو دپاره وبال دی. څنګه وبال دی؟ په دې نعمتونو کې هغه نور هم مست شي، نور هم تیز شي، غټې غټې دعوې شروع کړي، په ګناهونو کې ترقي سیوا شي. لکه د مثال په طور باندې یو طرف ته کې نیک انسان دی، هغه الله تعالی غټې پیسې ورکړي، دغه انسان داسې وکړله چې ځان له ښایسته د کتابونو لایبرري جوړه کړله، دیني مدارسو کې تعاون شروع کړو، په خپله باندې د علم حاصلولو اسباب یې پیدا کړه په دغه پیسو باندې. او دین ته چې په کومو ځایونو کې ضروریات پیښیږي، جهاد په لاره کې، د علم په لاره کې، دعوت په لاره کې، هلته کې دې خرچې کوي. نو ښکاره خبر ده پیسې د لپاره وبال نه دی، د لپاره فایده شوله. دویم فاسق پاجه سړی پیسې وګټلې، ډېرې پیسې پیدا کړې. نو دغه سړی چې پیسې راوړي دا خو خپل انجام خبر نه دی، غافل سړی دی. نو د ده په کور باندې به غټ ډیش ولګي، غټه ټي وي به کور ته راوړي، د هغې نه بعد به د عیاشۍ د فحاشۍ محفلونه به جوړ کړي او نشي تماشې به جوړې کړي. چېرته چې کافران او ګمراه خلک د هغې څه بې انډیوالیان دي، د هغې څه بې تعاون جاري. نو دغه پیسې مال دولت د دویم سړي دپاره ښکاره وبال شي، په دې باندې هر انسان پوهېږي. نو دلته کې د ابن عباس رضی الله عنه د قول مفهوم هم دقه دی، معنا هم دقه شوله چې د دنیاوي نعمتونه د مؤمنانو دپاره باعث وبال نه دي او د کافرانو دپاره باعث د وبال دي، هغې دپاره عذاب او مصیبت نور هم سیوا کوي. دریم قول پکې د تابعینو نه دا هم نقل دی، ډېرو علماو نه نقل دی. هغه وایي چې قول هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، وایي دا مطلب دی چې دغه نعمتونه په ژوند دنیا کې هر چاته میلاویږي سره د مصیبتونو کړاوونو نه، او په قیامت کې صرف دغه نعمتونه میلاویږي مؤمنانو ته بغیر د تکلیفونو کړاوونو نه. هغوی وایي معنا یې دا شوه چې دغه کوم نعمتونه چې الله تعالی انسانانو دپاره پیدا کړلي، دغه نعمتونه چې په دنیا کې حاصلې دي دپاره په مشقت کې تکلیفونه کړاوونه به تیارې، مسافرۍ ګرمۍ یخنۍ به تیارې، دیاړیانې به کې، محنت به کې، نو کړاوونه به کې شته. بیا د دغې د نعمتونو د ساتلو دپاره او د حفاظت دپاره او ډېرولو دپاره به ډېر تکلیفونه هم تیارې، مشقتونه به تیارې، او د دشمنانو د غلو نه به یې هم ساتي. نو وایي د دغه نعمتونو دپاره په دنیا کې مشقت شته، پناه کېده شته، غم شته، خفګان شته، ځکه چې کله د لاس نه دې وځي ته به خفه کېږي. خو دغه نعمتونه چې په قیامت کې الله تعالی مؤمنانو له ورکوي نو بغیر د مشقت او بغیر د کړاو نه بیا ورکوي. دا د نور مفسرینو رایې شوه. نو دغه درې واړه رایګانې په دې ځایونو کې احتمال شته، گنجایش شته، او دا مفسرینو نه معتبرو مفسرینو نقل دي. ممکنه ده چې د دې نه دا درې واړه مفهومونه مراد شي. الله وایي کذلک همدغه شان ده کې نفصل الآیات، مونږ تفسیري بیانو آیاتونه نه مراد شرعي احکام دي. لقوم یعلمون، داسې قوم دپاره چې هغوی پوهېږي. په خلکو کې دوه قسمونه دي. یو قسم خلک هغه دی چې بیخي د هغوی فهم نشته، که هغوی ته مسایل بیانې که واز نصیحت ورته کوي او که یې نه کوي هېڅ فرق نه پرې باسي. دویم خلک هغه دی چې هغه عقل او شعور لري، هغه یو صلاحیت او استعداد لري، هغې ته چې ته کله خبره کوي نو په هغې باندې پوهېږي. نو د قرآني تعلیمات هغه خلکو ته فایده ورکوي چې کومو کې فهم شته، هغوی کې طلب د حق موجود دی، په خبره باندې ځان پوهېږي، په خبره باندې پوهېږي. هغه خلکو ته هېڅ فایده هم نه رسوي چې کوم خلک په خبره باندې ځان نه پوهېږي.
نو للذین لقوم یعلمون کې د خبرې ته اشاره شوله چې دا قرآن په هر چا باندې اثر نه کوي، په ځینو باندې کوي، په ځینو باندې نه کوي. قل ورته ووایه انما حرم ربي الفواحش، یقینا حرام کړي د رب زما فحاشي، بهایي حرام کړي ده. دا بل مضمون ذکر کیږي، هغه دا دی چې جاهلانو د جهالت انتها دا وه چې جایز څیزونه یې بځان حرام ګرځولي او حرام څیزونه یې بځان باندې جایز ګرځولي، بلکې ځان سره لازم ګرځولي. نو د دوی اعمال او عقیده بالکل پاکس باندې روانه وه. بار چې کوم شیزونه ذکر شو چې دوی بځان باندې حرام کړي دا حلال، او دا کوم چې کوم شیزونه ذکر کیږي دا حرام دي او ځان لپاره دوی دینداري ګڼي، جایز هم ګڼي، دینداري ګڼي، د دین حصه ګڼي. دا الټا ونده کې نظام او الټا ونده عقیده د الله تعالی ردی واضح کوي، باغې من رد کوي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته یقول ورته وای انما حرم، یقینا حرام کړی د رب الفواحش، رب زما بی حیاي حرام کړی ده. ما ظهر منها هغه چې ښکارا بی حیاي، کپڑے وکل په لغړه باندې توافر کول، لغړه باندې منځونه کول، د ښکارا بی حیاي ده. وما بطن هغه چې پټه بی حیاي چې هغه نه عام خلک خبر نه، پټې زناګانې، پټې رابطې دیم حرام کړی ده. والاثم گناه، د ګناه نه مراد د الله تعالی حقونه مراد دي. والبغي بغیر الحق، او ظلم په ناحق باندې نه مراد انسانانو حقونه دي. نو بدې ځکه کې بدې مختصره جمله کې د ګناہوں تمام اقسام مراجمه شو چې دا الله تعالی حرام کړی دي. وان تشركوا بالله، یو دا چې تاسو شریک ونیسئ د الله تعالی سره، ما لم ينزل به سلطانا، هغه چې الله نه نازل کړي په هغه باندې ایست دلیل، په شرک باندې الله تعالی ایست دلیل نازل کړي نه لري، او سره د ځان الله تعالی د بار شریکان ثابتوي. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، او دا چې تاسو په الله باندې وایي هغه خبره چې پوهیږئ په نه چې سم ویل، ناجایز خبره په الله تعالی باندې ورواړوي. لکه کافرانو دا خبره په الله ورړولې چې کپړې په لغړه طواف کول دا جایز دي، شرعي سیز دي، او په کپړو کې دی دا ګناه ده. ځکه چې په کپړو کې موږ ګناهونه کړي دي، اوس پکې منځونه کوو نو ښه کار نه دی. او دا خبره چا کړي؟ الله خو نه دي کړي، او دوی په الله ورړولې چې الله راته ویلي دي. نو په دې جمله کې یو دا د محرمات حرام څیزونه ذکر شو، او دویم پکې اشاره دې خبرې ته چې مشرکین د ټولو حرامو مرتکبو، دا ټول حرام به یې کول، خو دې په مقابل کې د جایز څیزونو ته بیا حرام ویلو، او چې کوم واقعي حرام نو هغه به یې ځان دپاره دینداري ګڼله. نو الله تعالی د دغې جاهلانه عقیدې، جاهلانه اعمال واضح کړل.